रहीम नन बमुंगा द सेकंड ईयर द रिप्रोडक्शन चैप्टर सेकंड टॉपिक को ची दागेनुम दे स्पर्मेटोजेनेसिस संग ची मुंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम परुन प्रीवियस लेक्चर की चिकम दे अगर मुंगा डिस्कस को खप डिटेल सरा ची मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ची दे अगर द कम पार्ट्स न जोड़ दे और अगर संग फंक्शन की दागे ची कम फंक्शन दे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ची दा मेल गिमीट्स पैदा की او هغه ګیمیټس فردر د فیمیل ګیمیټ سره فیوز شي او د هغې نه زایګوټ جوړ شي او یو نوې ینګ ون چې کوم دی هغه جوړ شي یا مطلب ریپروډکشن وشي دا پروسس چې کوم دی سسټین شي کم چې مونږ یادو چې یاره د انسان یا څومره چې لیوینګ ارګانیزم دی د خپل نسل برقرار ساتلو لپاره یو پروسس کیږي چې د خپل ځان په شانتي مزید نور هم بچی پیدا کی دغه پروسس ته ویل کیږي ریپروډکشن دغه ریپروډکشن چې کوم دی د دې لپاره سیستم دی ریپروډکټیو سیستم او هغه ریپروډکټیو سیستم یا خو په میل کې دی او په فیمیل کې دی چونکه سیکشوال ریپروډکشن خبره مونږ کو نو مونږ به د میل او د فیمیل د دوانو خبره کو کله مونږه د میل ریپروډکټیو سیستم چې دی په پریویس لیکچر کې مونږه ډسکس کړی دی نو مونږه دا ویلو چې میل ریپروډکټیو سیستم چې دی هغه میل ګیمیټس پیدا کوي د ګیمیټس د پروډکشن ته ویل کېږي ګیمیټوجینیسس نو چې کوم میل ګیمیټس دی هغه سپم دی نو د سپم پروډکشن ته ویل کېږي یا جوړېدو ته ویل کېږي سپرمیټوجینیسس دا پروسس کېږي په میل کم چې سیکس آرګن دی یا میل چې دی هغه ریپروډکټیو آرګن دی نو دا پاغه کې کیږي په ټیسټس کې د سپم پروډکشن کیږي او د کم پروسس په ترو چې کیږي هغه پروسس ته ویل کیږي سپرمیټوجینیسس اوس په مونږه سپرمیټوجینیسس چې کوم دی په ډیټیل سره ډسکس کوو سپرمیټوجینیسس چې دی هغه یو داسې پروسس دی چې پاغه کې زمونږ سره د هارمونز ډیر زیات اهم رول دی نو مونږ به وایو چې هارمونل ریګولیشن د ټول نه پهله مونږ ډسکس کوو چې یاره د سپم چې کم پروډیوس کیږي بیا پروسس وایو چې سپم په کومه طریقه باندې هیپلاید سیلز په کومه طریقه باندې جوړیږي خو اول مونږ وایو چې په دې کې د هارمون څه فنکشن دی مونږ وایو چې دا کم هارمون په دې کې انوالو دي په سپرمیټوجینیسس کې نو هغه هارمونز چې کم دي هغه یو زمونږ سره دی FSH فالیکل سټیمولیټینګ هارمون او بل دی LH لیوټینایزینګ هارمون دا دوه هارمونز چې کوم دي نو دا زموږ سره د پیچوټری ګلینډ نه چې دی هغه ریلیز کیږي د ډایګرام ته تاسو وګورئ مونږه دا سټرکچر ډرا کړی په برین کې د برین حصہ کم چې د برین پارت ته پیچوټری ګلینډ د پیچوټری ګلینډ د پاسه چې دی نو هایپوثیلمس موجود دی دا هایپوثیلمس چې کوم دی نو د پیچوټری ګلینډ فنکشن ریګولیټ کوي ریلیزینګ هارمون ریلیز کوي څه هارمون دی په خپل جوړې هم او څه چې کوم دی د ریلیزینګ هارمون چې د سټیمولیټ کې د پیچوټری ګلینډ او د مزید نور هارمون سیکریټ کی او هغه فردر په باډي کې کیمیکل کوارډینیشن کی مطلب د باډي چې کوم کوارډینیشن سیستم دی او د کیمیکلز په ترو باندې کیږي هغه د هارمونز په ذریعہ باندې کیږي نو د هغه انیبل کوي اوس دا هایپوثیلمس چې دی نو د ګونیډوټرافیک ریلیزینګ هارمون ریلیز کی چې هغه زموږ سره د ګونیډز د سټیمولیټ کولو لپاره ریلیز کیږي هغه هارمون فردر زموږ سره انټیریयर پیچوټری ته چونکه موږ دلته کې په دې ټایم کې دوه لوبز ډسکس کوو نو موږ وایو چې یو زموږ سره دا پوسټیریयर لوب یو پوسټیریयर لوب دی شا طرف ته یو زموږ سره انټیریयर دی فرنٹ طرف ته دی نو کم چې زموږ سره دا انټیریयर لوب دی نو دا انټیریयर لوب ته چې کله GnRH ګونیډوټرافیک ریلیزینګ هارمون راشي میل او شو ته نو دی ریلیز کی FSH فالیکل سټیمولیټینګ هارمون او لیوټینایزینګ هارمون چونکه دا انډوکراین سیستم دی او انډوکراین سیستم موږ داسې وایو چې د خپل سیکریشن ډایرکټ په بلډ کې کوي نو د بدغه کیمیکل ډایرکټ په د بلډ ویسل کې شامل کی او دا بلډ چې د باډي کم پارت ته ځي دغه هارمون به ځان سره ویسي اوس چونکه د دو فنکشن چې دی هغه په کمزي کې دی په ټیسټیس کې دی نو ټیسټیس ته چې کله بلډ لاړ شي د بلډ کیپیلریز په ذریعہ باندې او د ټیسټیس ته کله دا بلډ راو رسیدو نو په دې ټیسټیس کې به دغه بلډ نه دغه هارمون پاتې شي او دغه هارمون چې د مختلف فنکشنز چې کوم دی هغه کوي اوس هغه هارمون زموږ سره یو FSH دی یو LH دی نو ګورو چې د FSH څه کار دی او د LH څه کار دی د دې پوره خبره کلیر شوله چې ریلیز کیږي به د پیچوټری ګلینډ نه مطلب د برین په کنټرول کې وي او دغه FSH او LH چې کله بلډ سره شامل شي او دا بلډ کله لاړ شي د باډي ډیفرنٹ پارټس ته او سپیشلی ورسي د ټیسټیس ته نو په ټیسټیس کې د دې لپاره ټارګټ سیلز دي هغه ریسپټ هغه باندې ریسپټرز دی او هغه دغه هارمون اکسپټ کی
دغه هارمون چې کله دی ایکسپټ کی نو دی په کوم ځای کې ایکسپټ کیږي دی بدلته کې په دې ټیسټیس کې چې کوم دی کوم چې میل ګونیډ سي دی به الته چې دی ورسی او التبا د سکی مختلف فنکشن کې اوس ګورو چې د اف اس ایچ او د ال ایچ کار سو د نزود دا ایریا کم چې زموږ سره د ټیسټیز د دنه ایریا د په کم کې چې دا زموږ سره سیمینیفرس ټیبیولز دي نو هغه مالک شانتي په ډیټیل سره ډایګرام کې تاسو ته شو کو چې یاره یو خود د سیمینیفرس ټیبیول اوټر ایریا دا چې هغه ته مونږه انټرسټیشیل سپیسز وایو کم چې د ټیبیولز ترمنځ سپیسز دي صحیح ده نو هغه سپیسز چې دی نو هغه زمونږ سره دا پارت دی کم بیا زمونږ سره سیمینیفرس ټیبیول دی د هغې یو لیر دی د هغې اپیتیلیل لیر دی او د هغې نه دننه بیا لیومن دی نو دا کو تاسو وګوره داسې یو بالکل غټ ګول سرکل دی د پاسه انټرسټیشل سپیس دی بیا د هغې چې کوم دی د سیمینیفرس ټیبیول لیر دی او د سیمینیفرس ټیبیول نه دننه چې کوم دی بیا لیومن دی کیویټي ده دا ما په تیر شوي لیکچر کې په ډیټیل سره ډسکس کړی دی نو هغه کتل لازمي دی د لپاره ها اوس مونږ وایو چې کله دا بلډ ویسل چې دی نو دا په د انټرسټیشل سپیسز کې چې کله دا بلډ کیپیلریز دی او دا بلډ الته ورسی نو د دې بلډ کې زموږ سره یو طرف ته ال ایچ موجود دی بل طرف ته پکې اف اس ایچ موجود دی فالیکل سټیمولیټینګ هارمون او لیوټینایزینګ هارمون لیوټینایزینګ هارمون چې کوم دی د دې افیکټ به ډایرکټ په چا باندې په لیډیک سیلز یا انټرسټیشل سیلز ورته ویل کېږي کوم چې په انټرسټیشل سپیسز کې دي لیډیک سیل یا ورته موږ څه وایو انټرسټیشل سیلز ورته وایو دی به څه چل کوي دی به هغه سیل دا سیلز چې کوم دي دا بلیک چې کوم ما ډرا کړي دي دا سیلز به دی سټیمولیټ کی او دی به څه کوي چې دا سیلز کله سټیمولیټ شي ته سیګنل میلاو شي نو دا سیل به ریلیز کی میل سیکس هارمون کم چې موږ ته ټیسټوسټرون وایو دغه ټیسټوسټرون چې کوم دی زموږ سره د دې پیریفرل افیکټس دي د دې پیریفرل افیکټس دي هغه افیکټس د دې که فرض کوم بیا په ډیټیل کې سټډي کو مطلب مزید نور په ډیټیل کې سټډي کو نو د دې ټیسټوسټرون چې کوم دی په نرس سیلز یا سرټولي سیلز باندې هم افیکټ شته دی خو د کورس سره ریلیټډ چې کله خبره کوو نو موږ وایو چې د دې یا د بوک د سیکنډ ایئر د لیول خبره چې کوو نو دلته موږ صرف دومره ډسکس کوو چې د دې پیریفرل افیکټس دي هغه افیکټ زموږ سره څه دي یو خو مینټین کوي لیبیډو کم چې سیکس ډرایو ده ډیزایرز دي د هیومن مطلب اپوزیټ سیکس طرف ته اټریکشن دی او ډیزایرز پیدا کېدل نو هغه ډیزایرز هغه لیبیډو چې دا نو دی هغه مینټین کوي یو کار شو دویم نمبر سټیمولیټ بون اینڈ مسلز گروث بل دا چې دی کله مطلب پیوبرټي ته یو انسان ورسی 14 سال تقریبا ایج ته ورسی نو په دغه ټیم کې د دو باډي گروث چې کوم دی هغه ډېر ریپیډ شروع کی هم دغه ټیسټوسټرون چې کوم دی نو د مسلز د گروث لپاره سیګنل ورکي او مسل چې کوم دی هغه زموږ سره ریپیډ گروث شروع کی او بون هم چې کوم دی گروث شروع کی نو مطلب هایټ سیوا کېدل او په جسم باندې ماس راتلل په دغه عمر کې دا شروع کیږي میل سیکنډري سیکشوال کریکټرز په میل کې سیکنډري سیکشوال کریکټرز څه دي هغه هم ټیسټوسټرون کنټرول کوي نو سیکنډري سیکشوال کریکټر اف د میل چې دی نو یو د اواز درنیدل اواز چې کله ډبل شي دا مطلب دا یو سیکنډري سیکشوال کریکټر دی لکه مطلب تاسو ماشومان ته وګورئ او لوی ته وګورئ دی په اواز کې فرق دی چې څومره عمر سیوا کیږي د الکانو اواز ډبلیږي د فیمیل اواز مزید نور هم سافت کیږي سویټ کیږي دا شانتي که فرض کړه د میل ګورئ نو اواز به درنیږي درنواله راځي پکې نو دا د چا کار دی ټیسټوسټرون کار دی بل سیکنډري سیکشوال کریکټر دا دی چې فیشل هیرز راتل په مخ باندې ویښته راتلل یا مطلب په ګروین ایریاز کې ویښته راتلل آمپټس کې ویښته راتلل نو دا سیکنډري سیکشوال کریکټرز دی سکن چې کوم دی هغه رف کېدل د میل سکن به دا رف کیږي به نو دا چینجز به څوک راولي دا به ټیسټوسټرون راولي maintenance of male accessory glands of the reproductive system کوم چې reproductive system دی او د هغې دپاره accessory glands دي مطلب دا دی چې کله د سپم د پروډکشن دي د هغې دپاره سپیشلی glands دي دی هغه هم سټیمولیټ کوي چیرې د سپم پروډکشن وشي لکه فار ایگزامپل ما دا خبر وکړله چیرې د سرټولي سیلز چې کوم دی هغه هم په څه نسه لیول باندې چې کوم دی هغه سټیمولیټ کوي فار د څه دپاره چې دی مطلب دا عمل مینټین وساتي د هم یو قسم له کیمیکل ریلیز کې ای بی جی د اوس په ډیټیل سره ډسکس کو نو د دوه هم په دې کې هم کار دی مطلب او کم مونږ خبر وکړله چې مینټیننس اف میل ایکسیسری گلینډز اف د ریپروډکټیو سیستم چې څومره ایکسیسری گلینډز دي د هغې هم سیکریشن چې دی هغه مینټین کوي دغه شانتي ډیولپمنټ اف جرمینل اپیتیلیم ټو فارم سپم کم چې جرمینل اپیتیلیم دی دا اپیتیلیم دی جرمینل اپیتیلیم نو د کار څه دی چې د چلو کې سپم پروډکشن وکړي نو د هغه هم سټیمولیټ کوي په هغې کې هم هیلپ ورکوي
دا شو زمونږ سره د چا فنکشن شو د لیوټینایزینګ هارمون شو. اوس یاد وساتئ چې لیوټینایزینګ هارمون چې دی نو دا کارونه خو کوي خو که فرض که زمونږ سره د لیوټینایزینګ هارمون لکه د ټیسټوسټرون لیول لیوټینایزینګ هارمون چې کوي ټیسټوسټرون سیکریټ کوي د هغې پروډکشن چې کوم دی هغه سټیمولیټ کوي. نو که ټیسټوسټرون زمونږ سره په لیول کې ډېر زیات های شي نو د دې ډېر زیات های لیول هم نه دی پکار د باډي دپاره. نو ایکسس چې کله دی چې کله دا سیوا شي نو دی بیا برین ته پیچوټري ګلینډ ته نیګیټیو فیډبیک کوي چې ته کم هارمون پیدا کې دا LH دا سټاپ کا. نو نیگیټیو فیډبیک هم یو قسم لکه په کوارډینیشن سیستم کې چې کوم ټاپک دی فیډبیک میکانیزم نروس کوارډینیشن کې نو د پاغي کې په ډیټیل سره ډیسکس شوی دی. نو د نیگیټیو فیډبیک کې د طرف ته څه ته د پیچوټري ګلینډ ته چې دی نو څه کې نیگیټیو فیډبیک کې چې LH سټاپ کا. نو چې کله ټیسټوسټرون لیول هاي شي نو LH سټاپ شي. دا شو زمونږ سره د چا د LH فنکشن. ورپسې زمونږ سره دویم هارمون چې کوم دی هغه دی FSH فالیکل سټیمولیټینګ هارمون چې کله ریلیز شي نو د پازیټیو فیډبیک کوي مطلب چې د سیوا شي نو د بل یو کیمیکل ته پازیټیو فیډبیک کوي چې ته هم خپل سیکریشن شروع کا فاست کا تیز کا مطلب سټیمولیټ کوي. نو د کم سیل سټیمولیټ کوي کم چې زمونږ سره په د کم چې زمونږ سره د اپیتیلیوم دی د سیمینیفیرس ټیبیولز په هغې کې دننه سیل موجود دي چې هغې ته نرس سیلز یا سرټولي سیلز ورته ویلی کېږي. نو د هغه سیل سټیمولیټ کړي او هغه یو قسم له کیمیکل ریلیز کړي یو پروټین ریلیز کړي چې هغې ته مونږه ABG وایو ABP ورته وایو. څه شی دی انډروجن بایندینګ پروټین. انډروجن بایندینګ پروټین چې کوم دی هغه فردر بیا زمونږ سره د دې سپرمیټوګونیم چې کوم دی د ته سیګنل ورکوي چې ته سیل ډیویژن سٹارټ کړه. دا د چا کار دی انډروجن بایندینګ پروټین کار دی. نو دا به څوک ریلیز کوي نرس سیل به سیکریټ کوي ریلیز کوي. نرس سیلز یا سرټولي سیلز چې کوم دی هغه ته به څوک کمانډ ورکوي نو هغه ته به فالیکل سټیمولیټینګ هارمون چې کوم دی کمانډ به ورته ورکوي. نو دی به ریلیز کوي څه شی ABP به فردر چې کوم دی سپرمیټوګونیم سټیمولیټ کوي چې هغه څه ریلیز کوي هغه څه چلو کوي د سپم پروډکشن شروع کوي. اوس راځو مونږه چې کم سپم پروډکشن دی نو چې کله دا سپم پروډیوس شي مطلب سپرمیټوګونیم چې کوم دی هغه ډیویژن وکړي او د ډیویژن نه بعد سپرمیټوزوا چې کوم دی هغه جوړ کړي دا سپرمیټوزوا ښکته راځي او لیومن ته راشي. نو په دې لیومن په دې کیویټي کې سپرمیټوزوا چې کوم دی هغه راجمع شي. MH اور سپم چې کوم دی هغه په دې لیومن کې راجمع شي. دا پرایمري کوم چې زموږ سره د سپرمیټوزوا پروډیوس شي دغه سپرمیټوزوا چې دی لیومن کې راجمع شي او بیا زموږ سره اپیډیډمس ته راځي هلته کې ټمپرري سټور کیږي او میچوریشن کیږي فردر. نو دغه پروسس خو به زموږ سره کیږي خو اوس ګورو چې دا پروسس په ډیټیل کې څنګه کیږي. اصل کې موږ وایو سپرمیټوجینیسس. نو دا خو د هغې شو هارمونل ریګولیشن هارمونز په کومه طریقه ریګولیټ کوي هارموني په کومه طریقه باندې ریګولیټ کوي هغه پارت چې دی نو د دې ټاپک هغه کلیر شو. اوس راځو مونږه چې دا کیږي څنګه ډېر سمپل دی مطلب زموږ سره چې کوم سټیم سیل پروت دی هغه سټیم سیل زموږ سره دی سپرمیټوګونیم. دا سپرمیټوګونیم چې دی نو د مایټاسیس وکړي او د ځان په شانتي یو بل سیل جوړ کړي دوه سیل جوړ کړي یو ټایپ A دی او یو ټایپ B دی. پوه شولې. نو دا ټایپ A چې دی نو دی په د اپیتیلیم پسې انخطې دننه پاتې شي دی فردر مزید که فرض که بل ځل د سټیمولس میلاو شي او دی بیا ډیوایډ کېږي نو بیا به د مایټاسیس کې بل به جوړ کړي. نو دا B سیل چې دی نو به دی راولیږي د څه دپاره د ډیویژن دپاره او دا A سیل په خپل ځای باندې پاتې شي. پوه شولې. نو دوه قسمه سیل ټایپ A او ټایپ B. ټایپ A پاتې کېږي د فردر د مخکې مایټاسیس دپاره چېرې که بل ځل بیا سپم جوړیږي نو بیا به د ټایپ A نه بیا دوه سیل جوړیږي A او B. A به پاتې کېږي او B به راځي بیا به A چې پاتې شوی د هغې نه بیا دوه جوړیږي. نو داسې فردر مزید لکه زموږ سره تھرو آوټ د لایف چې دی دغه پروسس سټارټ تر څو پورې چې سپرمیټوجینیسس کېږي. A چې دی نو هغه مزید لکه په میاسس طرف ته نه ځي راځي صرف او صرف B سیل ټایپ B چې کوم دی. سپرمیټوګونیم چې کوم دی د مایټاسیس وکړي او د هغو نه څه جوړ شي پرایمري سپرمیټوسایټ ته جوړ شو. دا سیل په خپل ځای پاتې شو. دا پرایمري سپرمیټوسایټ کوم چې B زموږ سره سیل دی نو په دې کې زموږ سره میاسس ون وشي او د دې نه دوه سیلز جوړ شي. میاسس چې دی نو هغه مونږ وایو چې داسې پروسس دی چې په دې کې څلور سیلز جوړیږي او څلور سیل چې کوم دی n مونږ وایو چې هغه 2n نه دی ډایپلاید نه دی بلکې هیپلاید نمبر آف کروموسوم پکې نمبر آف کروموسوم پکې ریډیوس کیږي هاف کیږي پکې.
ولی چونکه سیکشوال ریپروډکشن دی نو هاف نمبر اف کروموسوم به میل لیږي او هاف نمبر اف کروموسوم به فیمیل را لیږي. نو بیا به زموږ سره یو کمپلیټ سیل 2n جوړیږي. نو دی به هاف نمبر اف کروموسوم والا سیل جوړي. نو په دوی کې به څلور سیل جوړیږي میاسس کې او ابسي هپلاید وي. صحیح ده، هاف نمبر اف کروموسوم به پکې. په میټاسس کې مونږ وایو چې هغه سیمي او په میاسس کې به ډیفرنٹ جوړیږي. په دې کې به دننه چې کوم دی چینجز راځي. صحیح ده، سایناپسس به کیږي. نو هغه چینجز به راځي، په دې کې به جینز چې کوم دی هغه ټرانسفر کیږي. اوس ګوره دا زموږ سره چې کوم فرست میاسس شو د دې نه څه جوړ شو زموږ سره سیکنډري سپرمیټوسایټس ته جوړ شول. دا دریم سټپ شو. سیکنډري سپرمیټوسایټس چې کوم دی هغه څلور سیلز ته کنورټ شي چې هغې ته مونږ سپرمیټډز وایو. سپرمیټډز هغه چې په هغې پسې ټیل نه ډیولپ شوی. دغه سپرمیټډز فردر لږ شانتې میچور شي او د هغې نه بیا جوړ شي سپم چې کله پسې ټیل ډیولپ شي. فردر مونږ بیا به وایو چې یاره د سپم سټرکچر څنګه دی، هغه زمونږ نیکسټ ټاپک دی. خو د دې ځای پورې دا زموږ سره پروسس کمپلیټ شو. د ټول نه اولنې د سپرمیټوګونیم کنورټ شي پرایمري سپرمیټوسایټ ته، پرایمري سپرمیټوسایټ چې دی هغه سیکنډري سپرمیټوسایټ ته، سیکنډري سپرمیټوسایټ سپرمیټډز ته او سپرمیټډ سپم ته. نو دا زموږ سره شو سپرمیټوجینیسس، د سپم پروډکشن په دې طریقه باندې کیږي. فردر راځو مونږه چې کوم زموږ سره سټرکچر دی د چا د سپم. د سپم څه سټرکچر دی؟ نو د سپم د سټرکچر ته که مونږ وګورو د دې یو پارټ هډي، بل زموږ سره میډ پیس یا میډل پیس دی، بل زموږ سره د دې چې دی هغه ټیل دی، یو پکې زموږ سره نیک دی. څلور پارټس مونږه د سپم ډسکس کوو. یو هډ دی، یو نیک دی، یو میډ پیس یا میډل پیس دی او بل زموږ سره ټیل دی. ها که د ده هډ ته مونږ وګورو نو په هډ کې بره اکروسوم دی، نیوکلیس دی پکې، څه شی دی پکې؟ اکروسوم دی پکې او نیوکلیس دی پکې. که د اکروسوم خبره مونږ کوو نو اکروسوم چې کوم دی په دې کې دننه انزایمز موجود دي چې هغې ته هیالورونایډیز ویلی کیږي. دا هایډرولیټک انزایم دی او د دې کار دی پینټریشن آف د اووا. کم چې فیمیل ګیمیټ دی نو هغې ته چې کله سپم انټر کیږي، مطلب دا فیمیل ګیمیټ دی او دی له چې دی دا سپم کله راورسېدو نو چې دی د دې سره کله اټیچ شي نو دی په دقه انزایم ورپرېږدي او د دې پینټریشن وکړي. چې کله پینټریشن وکړي نو دی ورته دننه راشي او خپل نیوکلیس پکې د نیوکلیس سره پرېږدي. نو دی چې کله انټر کیږي، دا سپم چې کله انټر کیږي ایګ ته اووا ته نو دی په څه باندې د دغې هایډرولیټک انزایم چې دی کوم چې په اکروسوم کې موجود دی نو هغه هایډرولیټک انزایم به دی د دې اووا په سرفیس باندې راپرېږدي او اووا به چې کوم دی پینټریټ شي، کولاو به شي، دوی ته به پات ورکړي. نو دی به خپل نیوکلیس دننه پرېږدي. دې ته مونږ بیا مطلب د دې مونږ وایو فرټلایزیشن وشو. دې عمل ته مونږ وایو فرټلایزیشن، نو زایګوټ جوړ شي، 2n سیل جوړ شي. اوس بیا د دې چې کوم دا نیک دی، دا بالکل دا سټ چې کوم دی نو د نیک کنټین پیر اف سنټریول. په دې کې جوړه ده د سنټریول کوم چې د مایکروټیبولز نه جوړ دی، میډ پیس دی. صحیح دی، بیا پسې څه شی دی؟ میډ پیس دی. په دې کې پیر اف سنټریول موجود دی. کوم چې سپینډل فایبر فارمیشن مونږ وایو په سیل ډیویژن کې کوي، هغه سنټریول خبره مونږ کوو. نو په دې کې جوړه پرته ده دی. بل د دې دا میډ پیس چې کوم دی دا یې څه چې کوم ده نو سپایرلی ارینج مایټوکانډریا. په دې کې دننه مایټوکانډریا ده او د مایټوکانډریا مونږ دا تعریف کوو چې دا پاور هاوس اف د سیل دی. په فرست ایئر کې په پیله چپټر کې دا مونږ ډسکس کړي دي چې یاره دا الریډي ډسکس شوي دي چې مایټوکانډریا آر د پاور هاوس اف د سیل دی، انرژي ورکوي. سو مایټوکانډریا چې چل کوي دا د سیل نه دله انرژي ورکوي په مومنټ کې، چونکې دی په سروکس کې پاتې شي او فردر مومنټ کوي د فیمیل په ډایجسټیو د فیمیل چې کوم ریپروډکټیو ټریک دی په هغې کې چې کوم دی travel to mitochondria are the powerhouse of the cell. نو دا مایټوکانډریا چې دا کله چې د دې سپم اجاکولیشن وشي او د فیمیل په باډي کې د ځان فیمیل ګیمیټ طرف ته رسوي نو دی به څه ډسټنس کور کوي او دا ډسټنس کور کول دپاره د دا ټیل دی، دا ټیل چې کوم دی دا مومنټ کوي. صحیح ده، په دې ټیل کې زموږ سره فلیجلم موجود دی چې هغه زموږ سره مومنټ کوي، دله په مومنټ کې هیلپ ورکوي. څنګه چې مایکرو ارګانیزم کې زموږ سره سیل یا فلیجلا موجود دي د مومنټ لپاره، دغه شانتې په دوی کې هم دا سنګل فلیجلم دی. نو دا سنګل فلیجلم چې کوم دی دا داسې مومنټ کوي او دله په فرنٹ سایډ ته په موو کولو کې هیلپ ورکوي. نو دی به بیا موو کېږي، مخکې به ځي، نو دله به انرژي څوک ورکوي د دې مومنټ لپاره، دا به ورته دغه مایټوکانډریا ورکوي.
ټیک شو. نو دا زموږ سره د بیا ټیل دی. په دې ټیل کې دا زموږ د ټیل ته مونږه په دې کې فلیجلم موجود دی. دا د پاسه په دا بلیک کلر چې ښکارون دا د دې پلازما ممبرین دی چې د نه ټول چاپیره تاو شوی دی. دا شو زموږ سره څه شی دا د سپم سټرکچر شو. سپم چې کوم دی څنګه جوړ دی او د څه نه جوړ دی. راځو مونږه نور څه خاص پوینټس پکې لږ شانتې ډسکس کوو کوم چې د ایټا سره ریلیټډ دي. دا ټول چې کوم مونږه ډسکس کړلو دا پریویس دا ټول پوینټس دي مین پوینټس دي چې د اف اس ایچ څه کار دی د ال ایچ څه کار دی د لیډ ایکسل څه کار دی سټولي سیل څه کار دی. دا ټول په ام سی کیوز کې راځي. دا غي نه ام سی کیوز هغه راوستي شي. خو ځینې پوینټس سره مونږه ایکسترا ډسکس کوو او ځینې مونږه داسې وایي چې هغه اکثر راشي واړو چې دا اوټ اف کورس دی. نو زویم چیرز هغه ایکسترا سره ډسکس کوم. لکه فار ایگزامپل ایچ ډے اٹ ایج اف څه شي at the age of 14 وای کله چې ایج 14 ته خلک ورسي پیوبرټي ته مطلب دا دی چې پیوبرټي ته ورسي کو په 13 سال کې ورسېدو په 14 سال کې ورسېدو په 15 سال کې ورسېدو. a healthy male produce about 400 million sperm per day. صحیح ده. په یو ورځ کې چې کم دی د ایچ ډے څه چل کې 400 million sperm چې دی 400 million 1 million contain 10 lakh په یو میلیون کې 10 लाख. نو د تقریبا 400 میلیون سپم چې دی هغه پیدا کوي په یو ورځ کې. دا څوک یو هیلدي میل چې دی. نور زموږ سره امپورټنٹ پوینټس دا دي لکه هیومن سپم واز ډسکورډ ان 1677. یاد وساته چې هیومن سپم چې دی نو هغه په 1677 کې ډسکور شو او چا دا لیوون هوک چې کوم دی هغه ډسکور کړو کله په 1677 کې. دغه شانتي if one or both testes fail to descend into scrotum before birth condition د کنډیشن ته ویل کېږي. وای اصل کې دا سیدا چې کله میل او فیمیل لکه د دې د باډي کله انساید مطلب د باډي گروث کوي مطلب چې کله فرټلایزیشن وشو او د ارګانوجنیسس کېږي ارګنز ډیولپ کېږي. نو په اول سټیج کې دا سی چې د میل او د فیمیل دا پارټس یو شانتي دا په وروسته په ډیټیل سره ډسکس کیږي په روان چپټر کې کوم چې ډیولپمنٹ اینڈ ایجینګ دی. خو اوس صرف لږ شانتي آیډیا در کوم چې دا میل او د فیمیل کوم ریپروډکټیو ارګن چې په دې کې مونږه ډیفرنشیټ کولای نه شو چې میل دی او که فیمیل دی په انیشل ډیز کې په اولنو ورځو کې ځکه چې دا د میل او د فیمیل د دوه چې کوم د ریپروډکټیو سیستم دی دا په ابډامینل کیویټي کې دن نه بیا فردر چې دی کله دنه انسایډ د باډي گروث کوي نیو سټیج داسې راشي چې د میل چې کوم فرض کړه د میل د سر وای کروموسومي نو د دوه د ارګنز چې ریپروډکټیو ارګنز چې کوم دي نو د ټیسټس په شکل کې ډیسنډ شي بهر طرف ته راوځي ابډامینل کیویټي نه بهر طرف ته راوځي. ځینې خلک داسې چې دا غوي انډیسندنت پاتې شي مطلب په باډي کې دنه ټیسټس چې کوم دي هغه په باډي کې دنه پاتې شي. یا ایون زموږ سره داسې کیسز هم په خپل معاشره کې موږ زیات تر داسې خلک اینو چې اکثر موږ وایره جنیوا او دا غینه الګ جوړ شو. موږ وایره په پیله کې داسې جنیوا مطلب ښه جنکو سره به ګرځېدلو مطلب کور کې چاته پته نه وه بیا هغه الګ ته کنورټ شو. نو دا مطلب چې کوم دی مطلب دا ارګنز چې کوم دی دا انډیسندنټ پاتې شي بهر طرف ته نه راوځي. ټیک شو د ابډامینل کیویټي نه نو پته نه لګي چې دا فیمیل دا کمیل نو چې کله دی بیا پیوبرټي طرف ته ورځي او کله د ارګنز ډیولپمنٹ شروع کی گروث شروع کی ټیسټوسټرون لیول های شو کله د ارګنز گروث شروع کی نو دا پین جنریټ شي پین وته پیدا شو چې کله بیا ډاکټر ز لاړ شي او دا الټراساوند وشي پته ولګي چې دا میل دی خو مطلب د ابډامینل کیویټي نه د ارګنز بهر طرف ته نه دی راوتی نو هغه یو سرجری وکي او ارګنز چې کوم دی هغه بهر ته راوباسي نو موږ وایره جنیوا الګ ته کنورټ شو. نو دا هم یو قسم لا ایکسترا پوینټ وسره ما ډسکس کوم چې دا انډیسندنټ پاتې شه د کنډیشن ته ویل کېږي نو ته ویل کېږي کرپټو څه ته ویل کېږي کرپټوکایډزم مو ته وسوته کرپټوکایډزم د کنډیشن ته ویل کېږي چې انډیسندنټ یا یو ټیسټي یا دوه ټیسټیز دوه چې یا یو ټیسټیز یا دوه چې دی هغه بهر ته راونځي په باډي کې دنه پاتې شي په ابډامینل کیویټي کې د کنډیشن ته ویل کېږي کرپټوکایډزم مو ته ویل کېږي. how much sperm is ejaculated by a human دا خبر مون پرون هم کړی و چې د 5 ml پورې چې کم دی په یو ایجاکولیشن کې دی سپم چې کم دی ایجاکولیټ کوي. خو اکثر چونکې مونږ وایي د امډیکیټ ام سی کیوز چې کم دی هغه ټریکی نو ټریکی په دې وجه باندې چې هغه کې اکثر لکشانتي چینجز راولي لکه اوس فرض کا دلته کې لیکل دی په کیوبیک سنټیمیټر کې نو تاسو ته اعلان دی لیکلي په کیوبیک سنټیمیټر کې تاسو به چیرې خو 5 ml او دلته کې خو 5 کیوبیک سنټیمیټر لیکل 5 لیکل 3 لیکل 4 لیکل 6 لیکل نو چې تاسو دا پته چیرې 1 کیوبیک سنټیمیټر از ایکوال ټو 1 ml
نو چې تاسو پته نو هغه 5 ml دی جو دا 5 کیوبیک سنټیمټر شو سو بوت ار د سیم نو مطلب صرف د کنفیوژن لیر کول لپاره پکې ما دا ډیسکس کو زموږ ټاپک ختم شو نیکسټ ټاپک به موږ ان شاء الله چې دی هغه به فیمیل ریپروډکټیو سیستم کو ثانک یو الله حافظ